السلام علیکم ورحمت الله. محترم سامعین، زه عبدالکریم محتمم مدرسه شیخ الهند لنډی اخونا احمد پېښور تاسو سره مخاطب یم. الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوا. مفهوم یې دا دی چې تاسو د نیکۍ او د تقوا په کارونو کې د یو بل سره تعاون وکړئ، یو بل سره مرسته وکړئ. محترمو، دا زموږ مدرسه ده، مدرسه شیخ الهند لنډی اخونا احمد پېښور. په دې کې تعمیراتي کار روان دی چې په هغې کې د طلبه کرامو دپاره د حفظ، د علم، د درس او تدریس د کلاسونو د جوړولو کار شروع دی. نو اوس په اولنی چت باندې کار روان دی چې په هغې کې موږ ته د تعمیراتي میټیریل، که هغه سیمټ وي، که سریه وي، که خښته وي، که د مزدور پیسې وي یا نور اخراجات وي، د دې د تعاون شدید ضرورت دی. دې نه علاوه په دې کې موږ سره 90 پورې طلبه کرام زیر تعلیم دي چې په هغې کې 75 پورې طلبه د دې کلي خلک دي او 15 پورې طلبه مسافر دي، هغه موږ سره مقیم رهایشي طلبه دي چې هغوی ته دلته د قرآن متعلقه علوم ورزده کولی کیږي او د هغې علم ورته ښودلی کیږي. نو تاسو چې په کوم مد کې تعاون کولی شئ، که د سیمټ راوړی شئ، که سریه راوړی شئ، که خښته راوړی شئ، دا یوه بهترینه صدقه جاریه ده چې تاسو د خپل ځان دپاره، د خپل والدینو دپاره، یا چې کوم خپلوان مو وفات شوي د هغوی د ایصال ثواب دپاره دا یو بهترین مصرف دی چې په دې کې پیسې خرج کړلی شي. د هغې دپاره د سریې او د سیمټ او دغه رنګې د مزدور د پیسو، د دې شیونو او تعمیراتي میټیریل شدید ضرورت دی. دغه رنګې د مدرسې بیسمنټ دی، بیسمنټ یې لنټر وغیره شوي دي، خو نور مزید پکې فینیشنګ والا کار پاتې دی چې په هغې کې پلستر دي او د دې لاندې فرش دی او د بجلی کارونه دي. دا ټوټل 22 مرلې رقبه ده، په هغې باندې دغه مدرسه روانه ده او دې کلي ته د مدرسې شدید ضرورت و. نو اوس فی الحال طلبه کرام چې کوم سبقونه دي هغه په مسجد کې وایي، خو چې کله الله تبارک وتعالی دغه مدرسه پوره کړي نو انشاءالله د درس او تدریس، د حفظ او د ناظرۍ درسونه به په دې کې جاري وي.